أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذا السلطان الغالب من القادين ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة من أنفس الجن وأعين الإنس سيئو تيز غنيغو سيئو munga azat ka sam pohtay ch munga azat ka bas څنګه ما ذات کې مولا mung خوازات te کو چل azat ka ناراضي mung te ta azat زه تاسو څنګه ذات کې موت آزادې کو ta چل te che ناراضي sange mani kali مونږ نه راضي ta te mani kali ne yu ما باندې کړیو څنګه مې باندې کړیو ta mung te lur beli څه مرته ویلي lur لور مرته ویلي ته ښځه یې څه نوم یې تاسو نوم څه hajara حاجره تو حاجرانو مو عمر دې څومره دی 51 51 سال بس ما سره بیا اله مو نیکه سره جوړی نیکه له به د ودوم او په زور د ورته ودوم تاسو شرمېږو نه 51 سال عمر دی یو د 26 سال 25 سال ماشوم درنیولې سره څومره وخت وشو در سره یوم یاشم نکیږي یوم یاشم نکیږي څومره وخت نه کی یوم یاشم تکلیف څه تکلیف ورکړي دغه تکلیف څه ورکړي دغه چې څه تکلیف ورکړي هغه تکلیف راته وخی په جبه ما ګونګې خو نه یې که نه حجره یې مایده بنده هایده مایده ورته بندو نور چی کوو تیز ګڼېږه چې بس صرف مایده بندو ګوشې پې نه راولي خبرې پې نه یې کړې درویغ مه کوه پلار یې راواله مو که ویې وي چې خبرې یې کړي بیا به د ما قسم په خدای که ما کړي دي زه نه یم راغلی نه یې راغلی نه درویغ قسم باندې یقین کېږي ته یې ورسره اوت ته لږ صرف دومره پښتنې پلار نو که چې په دغه وړ کې باندې پیري خبرې کړي که نه کړي قسم په خدای که دا ما ګاز کړي د میدان صبر خولي پښتنه ته پښتنه ته سره بوکا پلار نه یې کور کې خبرې کړي ما نه دي کړي نور به راتلې خو ما نه دي کړي ما نه دي کړي صفای ته بیا کړي دي که نه قسم که ما هغه کړي سټیټمنټ شو صفای ته بیا صفای ته بیا صفای ته بیا ما نه دي کړي صفای ته بیا صفای ته بیا صفا چې شوي قسم قسم که مې کړي صفا چې شوي صفا چې شوي درویغ د وکړه درویغ زه تا هر حکم تا ته ما څه ویلي لور ته ویل ما نه دي کړي لور څه کوي ما نه دي یا کړي بچی له تکلیف ورکوي ما نه دي کړي بالکل دې کړي نه قسم که ما کړي روشه دلته مو ته وایه قسم که مې کړي ما نه دي کړي نور به کړي وي قسم دې نور ولا راځي بس قسم مې ته کو نور ولا راځي مسلمان یم مسلمان دا یې پلار دی کړي ما نه دي کړي ما د قسم وای ما نه دي نور به ولا راځي تا ما نه کړي کنه نه دې نه یو راغلی نه یو راغلی کنه نور شته نه دی نه یو یو ته راغلی څه نوم دی حجره دا یوه حاجره وه تا ما نه کړي دي زه ته اوس وایم تا ما نه کړي زه ته اوس وایم هغه دې ما نه کړي که نه زه نه یم راغلی شاید راته ویل نه خطوبه بس نه کوم بچ څه کوي بس تا خبره منم بس لري بچ سره ونه مانی ښه تاسو مو خبره ونه نه نه بس تاسو درویغ ځان یو خلاص مې کنه خلاص مې کنه دا خو حجره څنګه مې لارته ویا څنګه مې حجره ته څه کوي چې ته په سړو پسې ګرځې ډمې ته په سړو کې څه کوي ته په سړو څه کوي چې ته ښځه په سړو کې ګرځې د پلار دا یو وایه دا به تعلیم کوي که تاسو ډمې به پسې ګرځو بس خبره واوره یوه خبره نه واورم دا به تعلیم کوي که تاسو ډمې به پسې ګرځو یا وکړه خبره وایه یا مسلمان یم نه یم په نامه مسلمان یې الله تعالی یم څه شی مسلمان یم او څه تاسو پیغمبر په امت باندې یم زه مسلمان یم نه راځم زه صرف نه راځم زما صرف یوه میاشت تا ته خو مې وویل چې زه نه یم راغلی صفای ته ویم چې بیا راشم تا ما ته جایزه ما مړه کو بس ما مړه کو دا په مخکې نه اوره یو خبره قسم کوله راغلی یم په قسم دې یقین نشته زه مسلمان الله په هغه کې نه وم که ما بس د ازار ولا هغه به ورکړو تکلیف زه نه یم راغلی وه میاشت وشو ما ورته صفا وویل نور به چې بیا راغلی وم بس امام مرګ تا ته هغه شو
بس زه بیا راغواړم بس بیا بالکل راوړم زه راغواړم دغه شی ما سره په ثبوت کې دی بس صحیح ده څه شی وکړم درته مړه یې کړم مرګ بیا بیخي اسان دی په دا په درې ټرچونو باندې مړه کېږي اوس بې ته وګورې نظر بې کار پرې یو خبره قسم که زه راغلی یم زه نه راتلم ده باندې کړي دي ټول د ډېر قابل دی د مونږ ته دغه مونږ ملګرو ته لور ویلي وو بس بیا نه راځو ما خو یوه میاشت وشوه چې زه راغلم تا ته ما ونه ویل بیا چې دا یې پلار د پلار دروغجن دی سپینه ږیره یو سپینه ږیره باندې دا دروغ زه نه یم راغلی نور څوک دي نور خو نشته تا باندې کړي دي که نه هغه ما باندې کړي بیا څوک راغلي دی چې راغلي وو نه یم راغلی بس بیا نه راځو دا دروغ کوي قسم که خدای که در وکړم قسم باندې دې یقین کېږي مې مسلمان یم خو دغه په ژبه زه یقین کوم دغه تا په ژبه یې نه کوم دغه کوم یو دا خو لاسونه راسم غټ اچ کوه څله ته ښځه یې او چې د سړي په بدن کې نتلې ده څه شی قسم په خدای که راغلو بس نه بیرځو یو ځل چانس ورکوم ماما یو ځل چانس ورکوم یو ورکوم د مسلمانۍ په لحاظ باندې دا کلیپ یې ما سره یي دا به زه 2 هفتې بعد راغواړم چې الله طرف نه زکام هم پرې راغلی که نه د الله طرف نه تاسو به مرګ تاسو به زه ویژم څه شی و تاسو به الله تعالی ته چا راوستلی په دغه باندې الله تعالی ته وایي چې ورشه وله الله تعالی داسې یي چې الله تعالی به بس زه به په ښځو پسې ګرځم بس زه به بیا چې زه الله تعالی ښځو پسې راولګلم دا د ټول پاکستان ښځو پسې به زه ګرځم بیا بیا چې الله تعالی زه بوتلم ورته واده شوه آخري وارننګ که ګیر مې کړي تا هغه معنی کړي تا تقریبا 364 فیملي دې معنی کړي تا مونږ هغه کوو نه به راځو قسم شو د حجرې سره مې قسم شو چې نه به راځي تیره که کلمه صحیح شو لا اله صلی الله علیه وسلم چې بیا به نه راځم زه به نارینهو پورې نه ټچ کېږم په وینه کې به نه چلیږم په جسم به خبرې نه کوم که زه راغلم لعنتي به یم څه وځه زه وځو ورکړه ګوتې مور ته لور ویلي یا څه یې خوند یې اخلي څه یې دوه منټه سره مه پرېږده انجویمنټ کوي ښه دغه څه شی کوي پکې کوم ځینې یې خوند د خجله ته وایه 2 منټه یې پکې پرېږدم ګوره د دغه خپل انجویمنټ کوي ښه بیا به زه تاته دا ویډیو ښایم چې دا هغه واده وه او دا هغه قسم و چې دغه زکام وشو نه دی پرېږدم نورې خبرې خو پرېږده جمعې کاسې هم زکام کېږي بیا هم نه پرېږدم چاکونه مه لګوه دا ګناه و سړي باندې چاکونه لګوي لرې کړه خوله لرې کړه هله ها هله ځه زور څه بس هو ذاتي 2 منټه پوره شو الله ها بس بدوینه ها بدوینه رو چپ شو بدوینه چې بدوی کو بیا تکلیف تر کم بس هو وځه بدوینه الله وځه بدوینه او چپ کو چپ الله ها بدوینه په ول درشه درکو زور نه وته وڅو کله شو الله ها ورقه وقت على شعبه على شعبه على اللهم ورقه ايوه تاني وسم يبكي ورقه وسم يبكي ورقه ايوه تاني ورقه وقت جاي ورقه مخشى سنه معي دا څه ده دا چا ولګولو ما که پلار در باندې ولګولو بس نه ده صحیح شو یو ځای تر کرسي وایي
دا د موسیقي هفته بعد لازم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ویډیو تاسو وکړه دا یو ملګرو د مونږ له راغلو دغه سره یوه ښځه پیرې وه جیني وه نو هغه دغه سره ډېر وخت نه وه خو دا کس مونږ له غریب 3 ځلې تکلیف کړی مونږ الحمدلله په اول ځل سره جن ختمو خو دا به چې مونږ دم کړو نو 15 ورځې به ټیک وو بیا به ورته تکلیف و نو مونږ چې دریم ځل دغه ته علاج وکړو الحمدلله دا کس چې کوم دی ټیک ټاک دی مکمل کمپلیټ ښه دغه سره یوه ښځه پیرې وه هغه په ده باندې میینه شوې وه مطلب نه یې پرېښو خو په اخره کې انشاءالله اخري نچوړ دا و چې هغه مونږ د دغه بدن نه وخت کوو هغه مونږ ځان سره ایساره کړه چې هغې به دغه له څه تکلیف ورکړو نو هغه تکلیف به تا ته د کس په خپله وایي السلام علیکم زه ټولو ته سلام کوم د حاجي محمد الله ډېره مننه کوم چې زه دومره کنټرول کوم الله فضل سره او ما ته ډېر زیات تکلیف و د جناتو وجې ما باندې به چینکۍ راتلې پیریانو خو زه به یې ډېر تکلیف کړی او ما مې ټرک کړی د فرسټ ایئر کې مې دې وجې داخله مو ونه کړه رانه مې شوله او زه د حاجي محمد الله بیا هم ډېره مننه کوم چې زه دومره کنټرول کوم ما باندې به تکلیف راوستو زه به یې لړه کولم زما زړه ته به داسې دباره مې شروع کړو چې بس اوبه به وي یا به هر یو څیز زه به یې پکې لړه کولم او بس د حاجي محمد الله صاحب ډېره مننه کوم چې زه دومره کنټرول کړم بیا هم مننه کوم او زه د چا پسې نه خبرې کوم نه شي لکه زه ډېر ګرځېدلی وم خو مال الله تعالی څه هغه نه راکوله د حاجي محمد الله سره الله تعالی ډېر کنټرول کوم ستاسو ډېره مننه کوم حاجي محمد الله صاحب خلکو له زه دا پیغام ورکوم لکه خلک ډېر په تا باندې شکایت یې کوي که نه شکایت بالکل مه کوئ حاجي محمد الله په حقه باندې دی ډېر په حقه دی راشئ ورله انشاءالله علاج دې واخلئ